نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمائی چې کم یو انسان لس ورځې اعتکاف وکړو، سنت اعتکاف وکړو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائی چې هغه انسان ته چې څوک اعتکاف وکړي او دغه حدیث اوریدو سره شاید چې د چا ارادې او نیتونه بدل شي، نبی پاک فرمائی چا چې یو اعتکاف وکړو په ژوند کې د دوو حجونو او د دوو عمرو ثواب ورته ملاویږي. یعنی نبی پاک صلی الله علیه وسلم د فرمان علی شان دویم مقصد دا دی چې کم یو خلق غریبانان دي هغه د حج سعادت نشي حاصلولی، کم خلق غریبانان دي او د عمرې طوافونو او د عمرې برکتونو حاصلولو سعی او طاقت نه لري، نبی پاک فرمایي چې چا یو ځلې اعتکاف وکړو، نبی پاک فرمایي دته به دوو حجونو او دوو عمرو ثواب به ورته ملاویږي. نو دې د وجې نه نبی پاک صلی الله علیه وسلم مبارک په ډېره درناوي سره، نبی پاک صلی الله علیه وسلم مبارک په ډېر زیات اهمیت سره د دغه اعتکاف فضایل بیان کړي او کنز العمال حدیث مبارک بیا نور هم عجیبه دی. نبی پاک صلی الله علیه وسلم مبارک ارشاد فرمائی من اعتکف ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. نبی پاک فرمائی کم یو انسان چې اعتکاف وکړو، لس ورځې اعتکاف وکړو، په شلم د رمضان باندې کېناستو او د اختر د اعلان تر وخته پورې دی په جومات کې ناستو، د جومات د آدابو د اعتکاف د آدابو د عباداتو د شرایطو پوره خیال وساتلو، نبی پاک فرمائی او دا فرمان علی شان په زړه باندې لیکل پکار دی. نبی پاک فرمائی چې چا ژوند کې یو ظلم اعتکاف وکړو، په 50 کال باندې کېناستو اعتکاف ته، په 80 کال باندې کېناستو اعتکاف ته، د 80 کالو عمر یې د اعتکاف ته کېناستو، نبی پاک فرمائی چې کچر یو کس کېناستو اعتکاف یې وکړو راووتو، خداوند قدوس به تیر شوي ټول ګناهونه معاف کړي. یو کس ته 80 کاله عمر یې دی او په اعتکاف کې کېناستو، د نبی پاک مبارک فرمان علی شان مطابق په یو اعتکاف سره 80 کاله ګناهونو صفائی او بخشش او مغفرت ورته ملاویږي. نو دا هغه اعتکاف حقیقت دی، د اعتکاف هغه فضایل او کمالات چې کله سره انسان را شروع کی د هغې دپاره به کافي وخت درکار وي، خو لیکن اخر کې هغه کسان چې کوم کسان د 10 ورځو اعتکاف نشي کولی هغوی دپاره اخري جمله کې یو پیغام پرېږدم. علما فرمایي اعتکاف په 3 قسمه دی، اعتکاف په 3 قسمه دی. یو اعتکاف واجب وي، واجب هغه اعتکاف ته وایي چې کچر یو کس نظر ومني، نظر چې د فلانکی کار وشو نو زه به اعتکاف کوم په رمضان کې، نو دا اعتکاف کول بیا واجب دی. مثلا یو کس ووایي چې د فلانکی کار مو وشو، مثلا زه بار ملک لزه ما د ویزه ولګېده زه به اعتکاف کوم رمضان کې، دای چې د ویزه ولګېده نو په ده باندې اعتکاف کول بیا واجب دی. هغه بیا هر څو ورځو اعتکاف د منلی همغه ورځو مطابق اعتکاف وکوي. دویم اعتکاف سنت دی، سنت اعتکاف په رمضان کې اخري 10 ورځې یا 9 ورځې راغلی او که 10 ورځې راغلی هغه اعتکاف کول سنت دی او د نبی پاک صلی الله علیه وسلم مبارک په ژوند کې همیشه دپاره کړی دی. او دا سنت کفایه دی. سنت کفایه مقصد دا چې که په چرم او گاونډ او په جومات کې یو کس 2 اعتکاف ته کېناستل نو د ټولو غاړه آزاده شوه، د ټولو غاړه آزاده شوه. لکه جنازې مونځ د کلي نه یو 2-3 کسه لاړ شي د ټول کلي غاړه آزاده شوه. دارنګې سنت هم همدغه معنا لري. دریم نمبر قسم چې کوم پیغام عرض کوم هغه دا دی اعتکاف مستحب. دریم نمبر اعتکاف مستحب دی او مستحب اعتکاف مونږ ټول کولی شو، مونږ ټول کولی شو. چا روزګار دی، روزګار نشي پرېښودی، 10 ورځې روزګار څوک پرېږدي، اعتکاف نشي کولی. هغه دپاره چانس دا دی چې یو ورځ اعتکاف هم کولی شي، 2 ورځو اعتکاف هم کولی شي، د 3 ورځو اعتکاف هم کولی شي. د 10 ورځو نه کم اعتکاف مستحب اعتکاف دی.
د چا لکه سوالونه ځي راځي یو کس دی چې ما پیپر د په 27 رمضان مبارک باندې نو ما د پاره اعتکاف کوم خو مسله پیښ ده ما ورته چې مستحب اعتکاف وکړه یو ورځ اعتکاف وکړه 2 ورځو اعتکاف وکړه د چا جاب دی چا روزګار دی چا ته د خپل جاب نه چوټي نه ورکولی کېږي نو هغوی دپاره مستحب اعتکاف هم کولی شي او مستحب اعتکاف په هره ورځ باندې مازدیګر به ورشي د ماښام نه وړاندې به کښېنې او د سبا ماښامه پورې یو شپه او یو ورځ اعتکاف وشو نو یو ورځ اعتکاف هم هر څوک کولی شي خاص کر جماعتونو کې حرم شریف کې دارنګې نور متبرک مقاماتو کې د یو ورځ یو د 2 ورځې اعتکافونه کېږي په خپل کور کلي محلي جماعت کې هر څوک کولی شي او دغه یوه ورځې اعتکاف باره کې د دواړو جهانو سردار محبوب کردګار احمد مجتبی محبوب کبریا جناب محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ارشاد فرمائی چا چې یو ورځ اعتکاف وکړو الله پاک به دا انسان د جهنم نه 3 خندقونه لرې کړي او یو خندق لرېوالی دومره دی لکه ځمکه او اسمان گویا نبی پاک فرمان علیشان مقصد دا دی چې هغه انسان باندې اور د جهنم حرام شو چا چې یو ورځ اعتکاف وکړو کم از کم کچرې مونږه 10 ورځې اعتکاف ته نه یو تیار یو ورځ خو الله پاک له ورکولی شو که نه په 12 میاشتو کې په 12 میاشتو کې په 360 ورځو کې یو ورځ او یو شپه خو الله پاک له ورکول پکار دي که نه په هغه یو ورځ او یو شپه کې یو عبادت هم مه کوه صرف په دې نیت باندې کښېنه چې خدای پاکه لکه څنګه یک تنها تا ته ناست یم زه مجرم یم خدای تا له صلح له راغلی یم خدای ما سره صلح وکړه صرف د صلح په نیت باندې یو ورځ چا اعتکاف وکړو خدای زه ستا مجرم یم زه خطاکار یم زه سیاکار یم زه بدکار یم زه حرام خور یم چې کم کم ګناهونه د انسان په اعمالو کې موجود دي دغه یو لوی فهرست صرف په دغه یو شپه ورځ کې الله ته بیان کا چې خدای دغه ګناه مجرم دم زه یم د دغه ګناه مجرم دم زه یم د دغه ګناه مجرم دم زه یم صرف خدای پاک سره د صلح په نیت باندې کښېنه الله پاک دومره غفور او رحیم ذات دی چې په دغه یو ورځ او په یو شپه باندې اعتکاف باندې تا اور د جهنم در باندې حرام کوي اور د جهنم نه الله پاک تا ته نجات درکوي دغه 360 ورځو کې یو ورځ یو شپه اعتکاف ټول نن نیت وکړئ چې انشاءالله العزیز کوو به او چا چې د 10 ورځو نیت کړی هغه هم کلکه اراده باندې د الله د رضا دپاره کښېنئ